سورہ نور اتلسم سپارہ آیت نمبر 3 دلائل عقلیه ذکر کول په یووالي د الله تعالی باندې. وړومبی دلیل ذکر کړ چې دا ټول کائنات چې په دې کې څوم دي د الله تعالی تسبیح او د الله تعالی پاکي بیانوي. دویم دلیل ذکر کړ چې بادشاہي د اسمانونو او د ځمکې د الله تعالی ده، نو لایق د عبادت هم الله تعالی دی. دریم دلیل ذکر کئی تلک سوچو کا چې بر د اسمان ته ګوري نشینی سپکی نه ناسا په دوریز ټوټه چې ناغه د دې طرف راشي بیا ور سره چې نو هوام لګي نو د دې بل طرف نوم ور سره راشي دوریز را جمع کیږي او دا د یو د بل د پاسه داسې چې نو جمع کیږي. کله چې دا را یوځای شي دا درنی شي او د دغه یوریزو د دې منځ نه چې نو بیا ساس کې روزي باران راوري. دا یوریز چې د یو ځای نه الله تعالی رواني کې او بل ځای ته بوزي نو دا څوک بوزي د الله تعالی بیا د یو بل د پاسه کوي او یو ځای کوي نو دا څوک کوي د الله تعالی. او کله چې دا یوریز درنه شي د دې میز نه چې د اساس کې روباسي نو دا څوک روباسي د الله تعالی کوي. دا کارونه ټول چې نو د الله تعالی دي. بیا کله داسې می یو ځای ته یوریز راشي باران ته نه ونشي یو ځای ته یوریز راشي او د هغې نه داسې باران وشي چې د هغې نه سیلاب راشي دا څوک کوي د الله تعالی کوي. بیا دې ته وګوره چې د یوریز راشي یوریز درنه شي نو دلته هم باران وشي او په بل ځای کې هم باران وشي نو هلته صرف باران وشي او دلته ته نه چې دی نو هغه ګلی هم وورېږي. اوس دلته د دې باران سره دا ګلی وروونکي څوک دی یوریز خو دواړه یو شانتې ده هلته هم یوریز ده دلته هم یوریز ده باران هم دواړه یو شانتې دي اوبه دي. اوس په دې ځای کې دا ګلی وروي او هلته نه وروي دا څوک دی دا الله تعالی دی. دې کارونو ته وګوره دا څوک کوي دا الله تعالی کوي. چې دا الله تعالی کوي دا نور کارونه هم الله کوي ضرورتونه به دې هم الله تعالی تر سره کوي هغه یو الله تعالی نه وغواړه. بلکې دې ته وګوره که ستاسو خیال نو تیر نه او بل اوړی غالبا په هغې کې جون جولای وه ګرمي وه سخته د ګرمۍ میاشتې وي بارانونه شروع شو په هغه ګرمۍ کې خلکو څادرې راواغستې یخني په ګرمۍ کې راوسته دا چا راوسته دا الله تعالی راوسته. دا کارونه څوک کوي دا نظام څوک چلی دا انقلابات څوک راولي دا الله تعالی راولي. الله تعالی په دې قادر دی چې په یخنۍ کې درته ګرمي راولي او په ګرمۍ کې درته یخني راولي. دې ځلمو کته یخنۍ ته کنه یخني څنګه وچلیدله هغه په مخکنو یخنو په شانتي یخني خو نه پکې هغه لړې نه پکې هغه بارانونه نه پکې هغه جړې دا چا وکړل دا الله تعالی وکړل. علم تر ته غور نه کې ان الله یزجی صحابا یقینا الله تعالی شړیو یزلرا ثم یؤلف بینه بیا جوړ راوري په منځ درې کې ټوټې ټوټې را جمع کیږي یو بل سره چې نو جوړاوي ثم یجعله رکاما بیا دې یو بل د پاسه کې داسې ته به ته شي یو بل د پاسه ولګي نو فتر الودق یخرج من خلاله ته به وینې د اساس کې چې د یوریز د منځ نه بروزي یوریز ته چې ته باره نه ګورې لاندې نه هم ورته ګورې دا به یو لوګي ته ښکاري کې خوبه نه ښکاري پکې نه او په ورځ ورځ هم د دقې یوریز نه چې نو باران کېږي دا هغه لوګي غوندې نه چې مونږ ته لوګي ښکاري د هغې نه په ورځ ورځو باندې باران وشي دا څوک کوي دا الله تعالی کوي. دا قدرت دا الله تعالی دی. وينزل من السماء من جبال رالیږي د بره نه من جبال د غرونو نه فیها په دې کې من برد د ګرۍ نه. نن سبا چې چا د دغه سفر کړي د جس سفر یې کړي نو دې چې بره وخیږي دا جس چې نو بره روان یوریز لاندې ده نو چې بره نه د یوریز ته ګورو نو دا داسې ښکاري لکه غرونه
ته وایي د دې وریځې غرونه دي. الله تعالی وایي دغه غرونه چې په دې وریځ کې دي دا د ګلې د هغې نه چې نو ګلې راوړو. داسې غرونه دي چې په پاو چې نو ګلې ته نه هم راوړولی شم، د غنم د دانې عمره چې نو ګلې ته نه هم راوړولی شم. او نن سبا خوار سړی ویني په نټ باندې هغه چې نو چلیږي لکه فلاني ځای کې ګلې وشوه دومره غټه غټه چې نو شوې ده او داسې ګلې ته نه راوورېږي چې کورونه چې نو هغه راوغورځوي، کورونه ړنګ کړي، فصلونه چې نو هغه تباه کړي. دا څوک کوي؟ دا الله تعالی. بیا دې ته وګوره فیصیب به من یشاء ویصرفه عن من یشاء. رسی دې لره الله تعالی چې چاته وغواړي، اړی دې لره الله تعالی چې چاته وغواړي. دغه ګلې ته وګوره او دې باران ته وګوره، په یو علاقه کېږي او په بل علاقه نه کېږي. کاریګري او قدرت د چا دی؟ د الله تعالی دی. دغه الله تعالی نه غوښته وکړه دی به هم ستا ضرورت پوره کوي، خو که د زړه نه دی وغوښتله. غوښته به د الله تعالی نه کې د زړه نه به غواړې. کله چې د زړه نه او په اخلاص سره او په عاجزۍ سره د الله تعالی نه غوښته وشي بیا الله تعالی قبلوي، بیا هغه ضرورت چې دی هغه ترسره کوي. مونږ دعاګانې کوو خو زمونږ دعا څنګه وي؟ زمونږ دعا داسې چې هغې ته توجه برابر نه وي. جومات کې به یو خوا بل خوا هم ګورو، زنانه چې اکثر دعا کوي پکې منځ کې خبرې هم کوي، خپل کار هلکه دا کار وکړه هغه کار وکړه هغه هم پکې ووایي او بیا چې نو دعا هم کوي. نه، دعا توجه غواړي، دعا عاجزي غواړي، د زړه نه راوتل غواړي. کله چې د زړه نه دا خبره روزي په عاجزۍ سره د الله تعالی نه وغوښتې شي دغه دعا بیا قبلیږي، الله تعالی قبلوي. بعضې اوقات داسې چې ته یو څیز غواړې الله تعالی یې نه درکوي، د هغې کې حکمتونه وي، ځکه که درکوي یې نو ستا دپاره هغې کې خیر نه وي، نقصان وي، د دې د وجې نه الله تعالی رستو کوي. نو کله خو په دنیا کې میلو شي او کله داسې چې په دنیا کې میلو نه شي، آخرت دپاره ذخیره شي، آخرت کې بیا د هغې ثوابونه الله تعالی ورکوي. ویصرف عن من یشاء یکاد سنا برقه یذهب بالابصار. ته دې وریځې ته وګوره داسې پړق پکې وشي که نه دا سترګې وبرېښوي، وایي دا پړق دومره تیز دی قریبه ده چې ستا دا نظر وتښتوي، نظر دې ورسره لاړ شي. دا اوس د بجلۍ دا پړق په دغې وریځ کې چې لوګې غوندې دی په دې کې چا پیدا کړو؟ دا الله تعالی پیدا کړو. دا قدرت د الله تعالی دی چې په دغې وریځ کې داسې رڼا پیدا کولی شي چې هغه ځمکې ته رارسي. څومره اوچته ده هغه رڼا ځمکې ته رارسي او برېښنا یې دومره ده چې قریبه ده چې ستا دا نظر وتښتوي. دا چا وکړل؟ دا الله تعالی. دغه شانتې یو ځای کې به تا ته خپل ضرورت نه ښکاري چې دې ځای نه به ترسره شي، تا به د هغه ځای نه اډوتم هم نه وي چې زما دا حاجت او زما دا ضرورت په دې ځای نه ترسره شي. الله تعالی به داسې اسباب برابر کړي، داسې کارونه برابر کړي، د هغه ځای نه به ستا هغه ضرورت ترسره شي او هغه کار به دې وشي. الله نه غوښته کوه، هغه سره حصه‌دار او برخدار مه جوړوه، هغه په هر یو څیز باندې قادر دی.